ټول نارینه او زنانا دا آیات ځان سره یاد کې او بار بار روزانه د دې تلاوت کوي، بچو تم د دې تلاوت وخایي، ترجمه یاد کې ولنبلونکم او خامخا ضرور به ضرور موږ بس تاسو امتحان کوو. رب الجلال فرمایي بشیء فیوشی سرا من الخوف والجوع، دا امتحان بخامخا ضرور پتا سو هر مسلمان باندې راځي. دا امتحان شکل وسی یره راځي، د دشمن یره وي لا خو دغه یره لیدل نه ده. دا یره تاسو ورشه د فلسطین د ماشومان او وړو ماشومان ورشه یره وګوره، د فلسطین خويندې مې وګوره، دونه ترقی سه سوکړه چې تاسو ته الته دماکه او بم را ګرځيږي په بلډینګونو. که خدای دغه اسرائیل يهوديان پلیت پزمکه نه نباسي او الله دې په ژوند زمون سینې یخي کی دي چې څومره ظلمونه ماشومان منډي وي دلته بم را پری وځي دي چې منډه کې هغه ځای ته لاړ شي، الته بیا بمباری بم را پری وځي هغه ځای منډه کې بل ځای ته لاړ شي. نه خوراک شته غي سره، نه څښاک شته، موریان شهیدان شوي په زرګونو، پلاران په زرګونو شهیدان شو، بچی په زرګونو شهیدان شو، او بیا پکې ډیر داسې وي چې الحمدلله خدای شته ډیر شکر الحمدلله چې زمون بچی دي شهیدان کړل، زمون مور دي شهید کړه، زمون پلار ته شهادت ورکو، ډیر پکې خوشاله. دا د ایمان د مضبوطیا نه خاطر دي ته ایمان وای مړه چې بچی ته قطره قطره پروتي او تیرا چراغون کې پخپل لاسو. یو ویډیو مې کتاب هغه کې زنانه د غوخي وسره په ګوتې کې پرتی دي، ګوتې داسې نه غني غکې نیولې، غوخي د خپل وارثانو د بچو د خاوند ضرور د پلار اغیرا غونډې د ماشومانو او په جبه باندې د الله حمد او ثنا ده. الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون دي دا الله پاک نبیان خوشاله دي. پتا سو خلا بمونه نه دي را پریوته یار، ستاسو دروازه خلا بچي او ورونو خاوندان شهیدان شوي نه دي، ټوکلي ټوکلي شوي نه دي، په ملبو کې ګیر شوي نه دي چې دراو باسل هم څوک نشته، د خخولو هم څوک نه بیا او بیا مونږ ټینګ نه یار، بیا صبر نشته. په دې موضوع کې تاسو به صبر او در رب الجلال ناشکر یې. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، یره بدر باندې راځي، هر قسمه یره د دشمن یره، هر قسمه یره دا به خامخا راځي. په ژوند په دې امتحان بزان مضبوط ساتي، دې ته به ټینګېږي. بچو له دا تربیت ورکړي چې بچیا یاره به راځي، دې ته به ټینګېږي، صبر وکوئ. لوګه تنده به راځي، لوګه جوع لوګې ته وایي، لوګه به راځي په زندګۍ کې خامخا ضرور به راځي چې جنګ دی. لوګ امتحان به راځي، تندې به راځي، لوګې به راځي، والجوع لوګه به راځي، روجې به نیسي په زندګۍ کې، فرض روجه را روانه ده بله ورځ دا به نیسي، دې ته به ځان ټینګې، دا نه چې پټې وخورې، زړه به ټینګ کې دی ته. 11 میاشتې لکه د ځناور شپانوالی دی، نو یو میاشت ټینګ که ځان کړی دی لوګې او تندې ته، په دې کې اجرونه ثوابونه دي. د لوګې امتحان به راځي، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کمی به راځي په مالونو کې، په نفسونو کې، په میوو کې، مال به دې ضایع شي، غریب به شي، 1 روپۍ به د سره جیب کې نه. نفسونه به د الله پاک کمی راولي، پلار به دې مړ شي، اور به دې مړ شي، خاوند به دې مړ شي، بچې به دې مړ شي، نفسونه به دله کم کړي الله پاک، مړي به در باندې راشي. والثمرات، میوو باغ به دې کرلي، ګلې به پې وشي، باران به پې وشي، آفت به پې راشي، ټوله میوه به دې ضایع شي، باغ به تاله واله شي. یا نابالغه بچی دي مرادي او روایت مطابق نابالغه بچی به دې مړ شي. دا کمی به خامخا راځي د امتحانات، دې ته به ځان ټینګې. اوس دا امتحانات رب ذوالجلال په قرآن شریف کې ذکر کړي دي چې دا امتحانات به راځي په تاسو. ولنبلو خامخا ضرور به ضرور به په تاسو د امتحانات راځي. لام تاکید دی او بیا نون تاکیدی ثقیل دی، کوم ضمیر د خطاب دی پاغه کې تاکید دی، خامخا ضرور د امتحان با الله جل جلاله د طرفه به موږ تاسو امتحانات راځي. اوس دا امتحانات تا باندې رانل
او تا په صبر وکړو نو وبشر الصابرین. الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې اخره کې زیر ورکا یا محمد صلی الله علیه وسلم صبر کوونکو لره، صبر کوونکو لره زیر ورکا. دا څوک دي دا صبر کوونکي؟ الذين اذا اصابتهم مصیبه، حدا کسانی چې کله په دې مصیبت راشي قالوا دی وای انا لله و انا الیه راجعون، بشک مونږ د الله جل جلاله یو او الله جل جلاله طرف ته رجوع کوونکی واپس کیدونکي. زم د خدای پاک یم، زما دا بدن هم د الله پاک، زما مال، زما اولاد، زما کور، زما اجرا، زما بینک بیلنس، زما گاڑی، زما هر سا دا د رب الجلال دا دا عقیده ده د مسلمان. صبر په هر حالت صبر حوصله به نه خرابې. د مؤمن شان دا دی، د حوصله نه خرابې. د خدای بلا مصیبتونه پراته دي، د حوصله مضبوطه. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې په الله جل جلاله توکل وکړو بس هغه غلره کافی دی. الله پاک دل کافی دی. بس نه بچو ته حاجت شته، نه پیسو ته حاجت شته، نه پلار او مور ته حاجت شته، نه رشتو ته حاجت شته، نه ګاونډیانو بیکاره ګاونډیانو ته حاجت شته، هیڅ چاته حاجت نشته. بس یو الله باندې توکل کافی دی. بس دا ایمان دی د مسلمان، دا یقین دی د مسلمان. ستاسو شته داسې؟ نو کو شته خو ایمان به یو څه د دنیا نه، خو کو نشته دا توکل او دا صبر بې ایمانه به د دنیا نه ځي. او الله جل جلاله مو سره زما د بیماری د مرګ او ساتي.